أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى مخکې آیتونو کې تذکره وا د قیامت ورځې قیامت پر ورځ باندې بعضې خلک بداسي چې هغوی ړانده به راپاسولی شي دنیا کې هغوی د قرآن نه د الله د وحدانیت نه مخ اړولی نو د هغوی ژوند هم په دنیا کې تنګي یا دا چې په اخواته دنیا نه رستو چې کومه زندګي ده هغې کې به د عمر ژوند تنګي قبر ژوند دی هغې کې به هم د پاره تنګسیایي عذابونه به قیامت پر ورځ باندې چې راپاسولی شي نو هم ړوند به دی به دا وایي یا الله زه خو روغ وم دنیا کې خو زه روغ وم ولې تا زه ړوند راپاسولم الله به وایي تا ته زما آیتونه درغلي وو تا هغه پرېښودي وو تا هغه هیر کړي وو نن تم دغسې پرېښودی شوې څوک چې ایمان په دنیا کې چا نه دی راوړی په آیاتونو د خپل رب باندې نو د هغه دپاره عذاب د آخرت چې دی ډېر سخت وي او همیشه دپاره وي بیا د دنیا د عذاب تذکره کوي آیا د خلکو ته دا ښکاره شوي نه دی چې څومره هلاک کړي موږ مخکې قومونه دا خلک د هغوی په کورونو باندې هم ځي راځي نو د هغې نه عبرت اخیستل پکار دي ورپسې آیاتونو کې پرون یې څه تذکره شوې وه الله رب العزت وایي دا څوک چې مخالفت کوي او بیا په مخالفت کې په دشمنۍ کې ډېر سخت ولاړ دي نو که د الله د طرف نه نیټه د دې لپاره مقرر شوي نه وی نو دې باندې به اوس عذاب راغلی وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم وایي او د هغه په ذریعه باندې هر یو مبلغ ته وایي هر حق پرست ته وایي هر یو موحد ته دا خبره کوي فاصبر علی ما یقولون دا خلک چې څه وایي په دې باندې صبر کوئ خلق بلګیای وای با وای سپی غاپی او کاروان رواني ته خپل کار کوا سپی بغاپی خیر دی دارنګه د دې بیان سره سره سبق د الله رب العزت د پاره موز بقائمه هر وخت کې 15 ټیمونه دي دا غي تذکرہ په دنیا کې سازو سامان دي د دنیا ډول ډال دی الله وی دا مې دې لپاره د خلکو له ورکړلی چې موږ په امتحان کوو نو دې باندې ته پسخېږه ما چې دا ګوره دوسره دومره مال دی دومره سره دولت دی دومره سره پلان کې شی دی ستا د رب د طرف نه چې کوم رزق درکولی کېږي په جنت کې نو هغه د ټول نه غوره دی بهتر هغه دی باقي پاتې کېدونکی همیشه هغه دی دا دنیا دا خو پناه کېدونکی دی بیا ورپسې تذکره کوي چې خپل اهل ته د مانځه تذکره کوه د هغې حکم ورته کوه
په خپل باندې هم د مانځه پابندي کوه. الله وی موږ ستانه رزق نه غواړو، ستانه رزق نه غواړو، د ځان دپاره نه غواړو، ستانه رزق نه غواړو ستا د خپل ځان دپاره، تاله هم موږ رزق درکو. آخري انجام ښایسته د متقیانو دپاره دی. که د خلکو باندې عذاب راغلی وی نو د خلکو به بیا دا خبره کوله چې موږ ته خو څوک راغلی نه نو یا الله ته به څوک رالیږلي وو، موږ به یې تابعداري کړوه، موږ لاړو هسې وچپوچه شرمنده شو، ذلیله شو، هلاک شو. نو الله رب العزت وی آیتونه مې درلیږلي، پیغمبران مې درلیږلي، بهانه یې ختمه شي دا بهانه څوک نشي کولی. الله رب العزت وی دا ته صبر کوئ، انتظار کوه. هر یو انتظار کوونکی دی نو تاسو هم انتظار کوئ، پته به ولګي چې هدایت والا څوک دی او گمراهی والا څوک دی، نیغې لارې والا څوک دی او کږې لارې والا څوک دی، هغې پته به ولګي. صبر کوئ لږ. ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما کچر نوے فیصلہ ستا د رب مخکی شوی. لولا کلمة سبقت فیصلہ دا اللہ طرف نه مخکی شوی نوے لکان لزاما نوس با پدیمائی لازم شوی وے. واجل مسمى نیٹا مقرر نوے نوس با پدیمائی عذاب راغلے وے. فاصبر علی ما یقولون صبر کو پاسمانی داخل کی وئی خلق لگیا دی سوک سوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په دور کې هغه ته وی دا لیونی دی، چاوی شاعر دی، چاوی دا کاهن دی، چاوی ساحر دی، چاسه مختلف نمونه ول ورکړیو. وی با خلق چې سوي وی با صبر کا. فاصبر علی ما یقولون نو صبر کو په اسمان چې داخله کی وی. وسبح بحمد ربک او تسبیح بیانوا د خپل رب د حمد سره قبل طلوع الشمس مخکې د انور د خطونه وقبل غروبها مخکې د انور د پریوتونه. مطلب هر وخت الله یاداش دا استا په زړه کی، هر وخت کې تسبیح د الله وایا، حمد د الله وایا. نو بعضی وی د دې نام بیا مراد سهار مونځ دی، ماښام مونځ دی. ومن اناء الليل د شپې په بعضې حصو کې، بعضې وختونو کې د الله تذکره که د الله یاداش کوه. فسبح تسبیح بیانوه، د الله لویي بیانوه. یو خدا دې سړی ځان له ناسي ذکر اذکار کوي، الله یادوي، الله کوي، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله وی. یو دا دی چې ودرېږه خلکو ته ودرېږه نو خلکو ته وایه فسبح. د الله رب العزت د وحدانیت تذکره خلکو ته کوه، خلکو ته بیان کوه، واعظ و نصیحت کوه. واطراف النهار یو د ورځې په طرفونو کې لعلک ترضی د پاره دی چې ته خوشحاله شي. ته چې دا کار کې نیو خبره خدا دی چې ته مصروف یې په دې کې، چې کله یو سړی مصروف دی نو دی خوشحاله دی، او کله چې مصروفیت ختم شو دی وزګار دی، چې وزګار دی نو بیا ځان ته فکري ښه، نو بیا کله یو څه کې کله بل څه کې ناس دی کې بیا دی کله وهمي شي، بیا لګیا ځان سره خبرې کوي. ولې د انسان الله رب العزت وی لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً مگر دا انسان پیدا کرلے با مشقت کی، دے با محنت کی، دے با مشقت کی، دے با تکلیف کی، دے با مصروف ای. نو یو مصروفیات آغا دنیاوی دی، یو مصروفیات چی دی آغا دا اللہ پا دین کی دی. دا اللہ پا دین کی چی خلق مصروف ای نو دے نورو دنیاوی سیزونو تا دیتے بیا پکر نئی، او دا ټولو نا غټ شی په دنیا کې دغه دی. او دغه سړی چې ځان یې په دین کې مصروفه کړلی، دله چې کله د ډوډۍ وخت راشي ډوډۍ خوري نو دی په شوق باندې ډوډۍ خوري،
چې څه ورته مخې ته کېدی خوري، خوب وخت چې راشي چې بس لږ ساعت سر کېدي دی ودی خڼاره کوي بیا. هغه کم چې دنیادار خلک دي نو هغه خو نشي کولی، هغه په وهم کې هغه ته شیري خوب ول نه ورځي، ډوډۍ خوراک نشي کولی، هغه د دنیا نه مزې خو هغوی وانغستې، هغه په دغې څوک په یو مصروف په یو مصیبت کې اخته دی، څوک په بل کې څوک په بل کې، دا حالات دي د هغوی. نو ځان مصروف کا، مصروفیات چې دي نو چاویل دي. وی شغل چې دی نو دا من شان الاحیا، مصروفیات مشغوله ده، په یو کار کې سړی مصروف دی مشغوله دی، دا د ژوندو کار دی. او چې سړی وزګار شي دا وزګار بالکل چې څه کار یې نه نو دا د مړو کار دی. مړی هېڅ کار نه کوي، نه هغه مونځ کوي، نه روژه نیسي، نه هغه ذکر اذکار کوي، نه تلاوت کوي، نه بل څه کوي، نه بل څه کوي، هېڅ نشي کولی. نو د مړی کار څه دی؟ مړی بس دقه بس یو پروت دی، دا پروتوالی د هغه کار دی. او کوم چې ژوندی سړی دی نو دی به کار کوي، نو دی به دنیوي کار به هم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه بعضې کسانو تپوس وکړو څه کوي، بعضې د عباداتو تپوس کړلی، نو بعضې د دنیوي کارونو تپوس کړلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه د عبادت په باره کې هم ورته ویلی شوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې څه کوي؟ وی مونځ هم کوي، عبادت هم کوي، وده کېږي هم. دویم د ورځې څه کوي؟ د ورځې کله روژه هم نیسي او کله بوزه کوي هم. یا خلک درې کسان راغلي وو، دا تپوس یې کړی چې تپوس یې وکړو، جواب ورته میلاو شو. نو هغه یو قسم وکړو، وی زه به همیشه د شپې ودرېږم عبادت به کوم او وده کېږم به نه. هغه بل وی زه به همیشه روژه نیسم او بوزه کوم به نه. هغه بل وی زه به د دنیا نه داسې کناره کشي اختیار کړم چې واده به نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چته خوا کې جماعت کې خبرې واورېدې راغی، دا خبرې تاسو کولې؟ او یاو یاد ساتئ، زه ستاسو نه ډېر زیات د الله نه یریدونکی یم. تاسو دومره الله نه یریږئ څومره چې زه یریږم. خو زه مونځ هم کوم، زه وده کېږم هم، زه روژه نیسم، زه بوزه کوم هم، او زه دنیوي دغه معاملاتو کې ودونه مې کړلي نو ودونه مې ډېر کړي. او یا ته وفرمایل من رغب عن سنتي فلیس مني، چا چې زما د سنت نه اعراض وکړو نو زما امتی نه دی. خپل قسمونه مات کوي، همیشه روجې مې نیسئ. یو تنو راغی وی زه روجې نیوی شم، زه به نیسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی په هفته کې روجې وی هفته روجه به نیسم، هفته کې هفته وی نه، وی زه یو ورځ کمه وی نه، وی دې نه کمه وی نه، زه دې طاقت لرلی شم. څلور ورځې به روژې نیسم په هفته کې، بیا یې 3 ورځې، بیا یې 2 ورځې، نه زه د دې نه زیات طاقت لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې بیا یو ورځ روژه نیسه، یو ورځ بوزه کوه، 3 ورځې روژې مه نیسه په هفته کې. خو څه کوه په هفته کې بیا یو ورځ روژه کوه، یو ورځ بوزه کوه. په میاشت کې 3 ورځې روژې نیسي نو دا ښه ده، میاشت کې 3 ورځې نیسه، نه دې نه زیات طاقت لرم. دغسې نور دنیوي معاملاتو تپوس یې وکړو. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کور ته راشي نو څه کوي؟ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر من البشر، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بشر دی که نه، انسان څه کارونه کوي؟ هغه کارونه پیغمبر هم کوي.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یحلب شاته خپل بيزا په خپل باندې ویشي بيزا په خپل ودري ويخيط ثوبه خپل جامې چې ته سری شي نه په خپل ګنډي ويخصف نعله خپل پیزار اوشليږي پیزار په خپل ګنډي پیغمبر کار دا وسی سه دنیا کې سړی وسی نه دا وکي دا کار نه وکي کنه نو جامې په خپل ګنډي پیزار په خپل ګنډي او خپل بيزا په خپل باندې لوي شي دا دنیا کارونه دي ځان مصروف وکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو خلق سره مسلمانانو سره صحابه سره هغه سره هر وخت کې مصروف ده لیکن بعضی پکې دنیوي کارونه دي دا لګ ډېر کارونه دا په سره کوي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم موږ د خپل سترګې پسخې ګما الا ما متعنا بیا چې موږ فائدہ ورکړل دا پاغه سره د خلق لرا ازواج منهم قسمه قسم سيزونه د دینا زارت الحیات الدنیا دا هو ډول ډال دی ژوند دنیوي دی لنفتنهم فيه د پاره چې موږ ازمه کو په د خلق باندې پدې کې ورزق ربک خیر و ابقا او رزق استاد رب غره دی او باقی پاد کیدونکې دی همیشه د پاره دی وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها او حکم کو خپل اهل ته د مانځو په خپل امکل کو سپ دی باندې لا نسالک رزقا منګه نه غواړو ستان رزق نحنو نرزقک منګ به تعالی رزق درکو والعاقبۃ للتقوا واخر انجام خسته لپاره متقینانو دی خپل اهل ته د مانځه حکم کې اهل استاد کور کې خزدا بچی دي هغه ته د مانځه وای دا نه خپل خپلوان دي دې ته به مانځه وای دې ته به دین وای دین طرف ته بیره ګرځي واستبر علیها په خپل په مانځه باندې کله کوسا چا چې منځ قائم کو نه دین قائم کو چا چې منځ پرې خو دو نه دین ونړاو زمونږ هر یو سړی کور کې تقریبا چې ګورې هر کور کې دومره خلک شته چې مونږ نه کوي دی لګیا دی دین نړۍ او زما په کور کې زه مسلمان یم او زه دین والا یم او دی زما دا بچی دی زما ښځه ده کور کې نور دی هغه دی دین نړۍ زه دین قایموم او دی دین نړۍ او دشمني شوه ما سره دشمني کوي وامر اهلک بالصلاه حکم بکې خپل اهل ته مانځو دانا شیخ فریدا خلپټه بهتري دوی پر سمو آیا غمکوا نه وامر اهلک بالصلاه حکم بکې نو یې فرمایل چې کله وړکه د وو کال شي نماز باندې مانځه حکم وته کوي نو کله مونږ نه کړي نو قار شو تا وهايمو او چې کله د لسو کالو شو رو عادت کوه په وو کال نو واخله لسو کالو پوري نو چې لسو کالو ته ورسېد بیا مونږ نه کوي نو بیا به وها قاری غوتا وهای ورانه کو سره او چې کله ته مخکې عادت کړل نو دی ولګي مونږ بکې بیا لا نسالک رزقا موږ نه غواړو ستانه رزق الله وې ستانه د رزق نه غواړم چې ته وګټه مال راکا نه غواړم دارنګ دام نه غواړم ستانه لا نسالک رزقا نه غواړم ستا پاره ستا چې ځان د پاره په خپل پیدا کې ځان له ګټه کنه ځان له ګټه وسټا ځان له بغټي او ځان له بخوري وینا نحنو نرزق الله موږ تعالی رزق درکو ته زجه ته سیم هغه کوونه زبط تعالی رزق درکو ولا عاقبۃ للتقوا اخری انجام دې پاره د متقینانو وقالوا داخلك وی لولا یاتینا بیاات من ربی ولی ناراضی مونږ آیاتنا درب د طرفنا ولی ناراضی مونږ آیاتنا سنخ ولی ناراضی من ربی د درب د طرفنا دا پیغمبر چې لګیا دی مونږ ته جسوي د مونږ ته نخ ولی نراوړي مونږ ته معجزې ولی نه پیش کړي اولم تاتهم بیناتون الله وی آیا ندی راغلی دی خلق ته واضح دلائل ما فی الصحف الاولى غجب مخکینو صحیفو کېو
مخکینه صحیفې تیر شي دي، هغه کتابونه تیر شي دي، په هغې کې ولې راغلي نه اوسه دې خلکو په هغې باندې کم عمل کړلی. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، کچرې موږ هلاک کړی وی دې خلکو لره په عذاب باندې مخکې د دې نه، مخکې د کتاب را لېږلو نه، مخکې د رسول را لېږلو نه، لقالو نه بیا به خامخا دې خلکو وی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، یا الله ولې نه را لېږه تا موږ ته یو رسول، یو استازی خو به دې را لېږلی و. فنتبع آیاتک، نو موږ به تابعداري کړو ستا د آیاتونو، من قبل ان نذل ونخزا، مخکې د دې نه چې موږ شرمنده شو او موږ ذلیله شو، موږ ذلیله شو، ذلت کې پرېوتو، نخزا موږ شرمنده شو، په عذاب شو. دې نه مخکې موږ به چې تاسو را لېږلی وی نو خبره به موږ منل وه، نو تاسو را لېږلي نو الله وایي که دا پیغمبران ما نه وی را لېږلي، کتابونه مې نه وی را لېږلی، نو دې خلکو به بیا دا اعتراض کاو، دا سوال به یې کاو. موږ ته به پته نه لګي عالم ارواح کې چې څه شي دي، موږ د هغې نه څه خبر یو. اوس عالم ارواح کې موږ څه ویلو، خو موږ ته خو به بیا څوک چې د سوال جواب خو را لېږلي وو که نه. الله وایي خبره بهانه ختمه شي ده، نورو ځینو کې هم وایي لئن یقول، لئلا یقول، دې دپاره څوک داسې خبره ونه کړي، داسې ونه وي، داسې ونه وي. نورو ځینو کې راځي، دلته کې هم دغه وایي یا الله تا به څوک را لېږلی وی، پیغمبر به دې را لېږلی وی، استازی به دې را لېږلی وی، فنتبع آیاتک، نو موږ به تابعداري کړو ستا د آیاتونو، من قبل ان نذل ونخزا، نو الله کتاب راولېږو، قرآن یې راولېږو، نو هلته کې ووی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. لګیا دی خبره وکړه دا کتاب مې راولېږه تاسو ته، عربی جمع کې مې راولېږه، چې بیا هم نه مني نو سما دپاره عذر نشي پیش کولی. قل کل متربص فتربصوا، ورته وایه هر یو انتظار کوونکی دی، تاسو مې انتظار کوئ، فستعلمون، زر دی تاسو ته پته ولګي من اصحاب الصراط السوی، چې څوک دی د نیغې لارې والا څوک دي او کږې لارې والا څوک دي. ومن اهتدا، څوک په هدایت باندې دي او څوک دی بے گمراه، په نیغه لاره باندې څوک دي، نو په کږه لاره باندې څوک دي، هدایت والا څوک دي، نو غیر هدایت والا څوک دي، گمراه څوک دي، تا پته ولګي که نه. پیژنګلو څه شته، دا اوس نه کېږي دلته کې، دلته یو هر یو سړی وایي، خلک خبره کوي، هر یو سړی وایي زما شملې خوږې دي، وایي دا پته به هلته کې لګي چې کله میدان حشر کې ودرېږي، هر یو سړی انتظار کوونکی، تاسو به انتظار کوئ، هلته به پته لګي. نن خپل ځان قرآن او سنت ته پیش کول غواړي، نو زر دال ته پته لګي بیا من اصحاب الصراط السوی، چې څوک دی نیغې لارې والا، برابر لارې والا، کږې لارې والا، دا پکې څوک دي. ومن اهتدا، هدایت والا څوک دي، گمراه څوک دي، دا پته به هلته کې لګي بیا. صورت په دې باندې ختم شو. سورۃ طه کې ابتدا کې مونږ ویلو صورت کې امتحانونه دي، ابتلاګانې دي، دا ابتلاګانو د امتحانونو تذکره وه. موسی علیہ السلام امتحان، په هغه باندې امتحانو، دارنګې رستو د آدم علیہ السلام د امتحان تذکره وه، د امتحانونو تذکرې وې، امتحانات ثلاثه. دارنګې صورت کې وې واقعه د موسی علیہ السلام، هغه تفصیلا ذکر کړه، تثبت د ساحرانو هم ذکر کړه، امتحان نرالو، امتحان پسې وروسته کامیابی راغله. هغه ساحرانو هلته امتحان کې مبتلا دي،
فرعون په امتحان کې اچول دي کنه. نو تثبت د ساحرانو هغه هم ذکر کړل دي صورت کې. ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما، کینه وی فیصله مخکې شوي ستا د رب د طرف نه نو خامخا اوس به لازمه شوې وی، واجل مسمى که مخکې نه وی نیټه مقرر نو اوس به شوې وی. فاصبر علی ما یقولون، نو صبر کوه په هغه څه باندې چې دا خلک وایي. وسبح بحمد ربک، او تسبیح بیانوه د خپل رب د حمد سره قبل طلوع الشمس، مخکې د نور د پریوتون، مخکې د نور د ختونه، وقبل غروبها، مخکې د نور د پریوتونه، ومن اناء الليل، او د شپې په بعضې حصه کې فسبح، نو تسبیح بیانوه د الله، واطراف النهار، په ورځې په طرفونو کې، لعلک ترضا، د پاره دی چې ته راضي شي، خوشحاله شي په خپل عمل باندې، بیا خوشحاله کړه. ولا تمدن عینیک، موږ د خپل سترګې پس خېږه مه الی ما متعنا بیا، چې موږ فایدې ورکړلي په هغې سره، ازواج منهم، جوړی قسمه قسم، منهم دې کې بعضې خلکو له ورکړلي زهرت الحیات دنیا، نو دا ډول ډال ژوند دنیوي دی، لنفتنهم فیه، دې لپاره چې موږ امتحان کوو په دې خلکو باندې، په دې کې ورزق ربک خیر، او رزق ستا د رب غوره دی، وابقا، باقي پاتې کېدونکی دی. وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، حکم کو خپل اهل ته د مانځه او صبر کوه په دې باندې. لا نسألک رزقا، موږ نه غواړو ستانه رزق، نحن نرزقک، موږ به تعالی رزق درکو. والعاقبة للتقوى، او آخري انجام دی د پاره د متقیانو، تقوا والو. وقالوا لولا یاتینا بآیة من ربی، او دا خلک وی ول ناراضي موږ ته سنخا د درب د طرفنا، اولم تاتهم بینة، الله وی آیا ندی راغلی د خلکو ته واضح دلائل، ما فی الصحف الاولى، هغه چې په مخکینو صحیفو کې وو. ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبله، کچری هلاک کړی موږ د خلکو لره په عذاب باندې مخکې د دینا، مخکې د پیغمبر درالېږلو نه، مخکې د کتاب درالېږلو نه، لقالوا، نو خامخا د خلکو به وي ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، یا الله ول نه رالېږه تا موږ ته یو رسول، فنتبع آیاتک، نو موږ به تابعداري کړو ستا د آیاتونو، من قبل ان نذل ونخزا، مخکې د شرمنده کېدو، مخکې د ذلیله کېدو نه. قل کل متربص فتربصوا، ورته وایه هر یو انتظار کوونکی دی، نو تاسو هم انتظار کوئ. فستعلمون، زر چې تاسو ته پته ولګي، من اصحاب الصراط السویه، چې څوک دی نیغې لارې والا، او څوک دی ګمراه کږې لارې والا، ومن اهتدی، څوک دی هدایت والا، او څوک دی ګمراهۍ والا، یا پته به ولګي. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم قنا عذابك وانت فاسق.